تو وای زر پیری زو صحیح مسلمان امکان په داو باندې کار نه کیږي لم تقولون ما لا تفعلون الله وی هغه کارونو داوی سره کوي چې در کېشته نه دی نیغ نیغ کېږي زه صحیح مسلمان د صحیح مسلمان اصلي ماده دا چې د بل د پارخي او هغه تاکید نشته دیو جن عزتمندو تاسو سوچو کوي شریعت کې عزتمندو ډیر لوی لوی احکامات دي او ډیر بهترین احکامات دي خو هغه د دیو جن رسته شوی دي چې د بل مسلمان یا بل انسان ته پکې تکلیف دی شریعت وې دا بنه کې حالانکه هغه اعمال ته چې انسان سوچو کې هغه ډیر اعلی دي هر انسان د عمل وګي دی ځکه عمل سره اجر ملاويږي اجر سره جنت د الله رضا ملاويږي نو کوم مسلمان به عمل تبد وي خو بعض وخت دا سراشي چې نیک عمل هم مسلمان د پاره ناروا شي مثال ته بیانو یو دو درې مثالونه مثلا یو انسان دی په هغه باندې داسې بیماری لګېدلې ده چې د هغه بیماری نه خلکو ته کرکه راځي مثلا د په بدن باندې غټي غټي دانی راختی دي یا وړي وړي دانی دي خو ټول بدن په دانو کې گیر دي او دا غینه ویني زوی رواني دي نو دې ته چې انسان ګوري انسان کمزور دی لکه هغه ته په بد نه ګوري چې بیمار دی خو انسان ته خو کرکه راځي د نونه د وینو نه د دې شیزونو نه یا مثلا دانی دي یا تخرګونه بوی کوي بعضی کس دا شي دا خاص بیماری وي یو خو زمونږ استاد په شان خیرني چې هغه تخرګونه نه وین جولان مینا او دا غرنګ دې تخرګونه کې د سیکانو په شان غټ غټ ویختي نو ځان نه دغه مو جوړوي صفائی دا خو یو هغه چې د دې بیماری د بعضی کسانو بیماری وي او داسې بیماری ده چې خلکو ته کرکه راځي نو عزتمندو د شریعت یو حکم دا دی چې انسان به جمع سره مونځ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم انسان جمع سره مونځ نه کوي زما زړه دا غواړي چې نوجوانان تکړه تکړه کسان وګورم او د ځنګل نه پاغوي باندې لرګي راوړم او د هغوی کم کسان چې جمع ته نه حاضرېږي د هغوی کورونو او دکانونو ته اور ورته کم د جمع دومره لوی اجر دی د جمع دومره اهتمام دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی خو د دوه کسانو په سهاره باندې په خپې ځان پسې راکاږي او جمع را روان دی د جمع دومره اهتمام دی شریعت کې چې کم انسان ځان له مونځ کوي او کم جمع سره کوي دا مونځ بالکل برابر کیدی نشي دا 20 درجې ته افضل دی یو بزرگ یو ځل یو مونځ 20 پیریو کو ته قضا شوی وي د اسمان نور ته आवाज را لې چې ای زما بندا دغه فرشتو امین به د کم زینه راوړي چې کله ته امام سره امین وای هغه ابا کم زینه راوړي بهرحال د جمی د مونږ دومره اهتمام راغله خو چې کم انسان داسې بیمار وي چې هغه نه خلکو ته کرکه راځي فقهای کرام وای داسې سړی به جمعات ته مونږ لن راځي دا به مونږ نه کوي دلته دا به کور کې مونږ کوي ځکه که دا دلته مونږ کوي د د وجه نه لس پنځلس کسان نور جمع پرېږدي انسان دی کمزوری دی کرکه راځي دی عام بیمار نه خو چې داسې بیمار وي چې بدبو ته خیږي یا داسې یو بیماری الله رب دې موږ او تاسو ټول د بیمارونو محفوظ کی نو دا یو مثال شو دویم مثال په حج او عمره سره متعلق دی حجر اسود خولول ډیر لوی عمل دی حجر اسود خولول پاغي باندې شونډې کې غسل دا انسان خپل سعادت ګڼي کم انسان چې په شونډو حجر اسود قل کړی وي راځي خلکو ته وایي لکه ته حجر اسود قل کړی وایي نه وایي الحمدلله زما شونډې حجر اسود سره لګېدلې دي او دې حجر اسود سره د آدم علیه السلام شونډې لګېدلې دي د ابراهیم علیه السلام شونډې لګېدلې دي د اسماعیل علیه السلام شونډې لګېدلې دي د اکثرو پیغمبرانو شونډې دی حجر اسود سره لاسونه او شونډې لګېدلې دي د اکثرو صحابه کرامو شونډې لاسونه دی حجر اسود سره لګېدلې دي د دنیا د اکثرو اولیاء د بزرگانو شونډې او لاسونه دی حجر اسود سره لګېدلې دي څومره اعلی عمل دی ډیر بهترین عمل دی او حدیث کې مرাজি چې کم انسان حجر اسود خل کو د قیامت په ورځ به الله دی حجر اسود لجبي ورکی له لسانان د دې بدوجي وی دوا د قیامت په ورځ او کم انسان چې دا خل کړي وي یا استلام د لری نه ورته اشاره کړي وي د قیامت په ورځ به دا حجر اسود د اق کسانو مغفرت کوي دومره بهترین عمل بعض روایات کی راځي چې کم انسان حجر اسود قل کړو شونډې ولګولې لاسې په ولګول استلام د لری نه ورته سلام وکړو دا انسان چې کم حجر اسود قل کو وې دا داسې دی
چې لکه د الله په لاس کې لاس ورکو، لکه الله سره چې مصافحه وکړه، الله د اندامونو نه پاک، خو مقصد دا دی د دومره خوشحالي ملاوېدل پکار دي لکه الله سره چې د چا ملاقات وشي. دومره اعلی عمل دی وجنه هر انسان زور لګي چې التا ورسیږي، خو بل طرف ته علماء دین فرمای چې دومره اعلی عمل دی، خو بل طرف ته د مسلمان عزت ډیر زیات دی، د مسلمان ناموس، د مسلمان عزت ډیر زیات دی. حجر اسود د خپل فضیلت سره سره بالکل موږ ته منظور دی، خود د انسان عزت داغی نه زیات دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حجر اسود ته یو ځل مخامخ شو، وی اے حجر اسود ستا لوی ستا قدر او فضیلت بالکل ما ته منظور دی، خو اے بیت اللہ، بلکہ بیت اللہ تباز وکی ہوئی مخامخ شو، وی اے بیت اللہ اے حجر اسود ستا نزیاد دا مسلمان دزل عزت زیاد دے. حجر اسود کی دکیو خزی سرو سر بالکل جختی وی کنوی او داغنگی بوڑا سر لپا کی دکا ورکو کنا زکا چلتا خزورا ور سر مخی کی دیش، صرف د خپل من د خوشحالی د پاره، صرف د دې د پاره چې زه خلکو ته وایم چې ما حجر اسود باندې شونډې لګولې دي، حالانکه الله وی کې شونډې دې نه لګولې شوې، لاس پې کېدا کلاس دې نشي کېدی، هي زما بنده د حرم پاغه ګټ کې ودرېګا او حجر اسود ته لاس صرف داسې مخامخ کا، صرف سلام وکا، دا داسې دي لکه چې تا شونډې په حجر اسود باندې کېغوستې، ستا سلام ماته کافي دی. نو د دې وجې نه عزتمندو فقهاوی دغلته مسلمان له تکلیف ورکول حرام دي، نو مسلمان له تکلیف ورکول دغلتا جائز نه دي. نو حجر اسود کولول بم پرې دي، څومره لوی عمل دی د حجر اسود، خو د مسلمان د تکلیف د وجنا دغلتا عزتمندو حجر اسود والا عمل به پرې دي. نو دغه رنګ عزتمندو موږ او تاسو سوچو دا هر ځای کې بکې حقوق العباد دي چې څوک خپه نشي، یا انسان دی که څوک د نه خپه شو فورا یې راضي کړه. اکثر تکلیف جبی نه رسی، ځکه حدیث کې رال باللسانه وې د جبی د وجنه چې څوک محفوظ دقه صحیح مسلمان دی، دقه صحیح مسلمان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو ښځه و طواف یې کو، پاغي باندې جزام بیماری وا، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی تروري ستا د وجنه خلکو ته تکلیف دی، ته آینده د پاره طواف لمه راځه. هغه لاړه بس کور کې کېناستله او کېناسته چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شو، چا ورته ویلې هغه چا چې منې کړې وي هغه د دنیا نه لاړې، که د حجر اسود ښکلول دي په زړه کې راځي مینه دي وي، او که طواف سره دې مینه وي نو ځه ورځه پې. حضرت عمر د مین نه تللی دی، ځکه هغه نه به خلک یېرېدل، هغه به خلک دباوول، هغه به سزا ورکوله، هغه منع کړه. نو هغه ښځې ډېر ښه جواب ورکو، ویل نه چې د کم عمر ژوند دی هغه له ماله حیا راتله او د هغې حکم په ما باندې منل واجب و، د حقه عمر د مرګ نه پس حکم منلم په ما باندې ضروري دي. ویل زه نه ځمه. نو دې وجې نه عزت، ځکه د هغې د وجې نه بل مسلمان ته تکلیف و. صحابه کرامو به دا کتل، دې وجې نه تاسو وګورئ د صحابه کرامو تاریخ، هغوی اجونه کم کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حج کړی دی یا دوه حج کړی دي، حج کم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول 3 عمرې کړی دي، حالانکه په هغه ځای کې اوسېدو، واپس بیا راغلی د عمل کې فتح کړی دی، عمرې کمی کړی دي. ولې هغوی به د نور اعمالو زیات خیال ساته. نن عمره حج یو فیشن شان شو، دې وجې نه عمرې زیاتې شوې، نور عملونو باندې عمل کول کم شو. نو دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. نو دا یو څو مسلې وي. یو مسله بله د عزتمندو د میراث مسله د خلک تپوس کوي. بعض وخت یو سړی مړ شي او هغې ښځې له طلاق ورکړی وي، نو آیا اوس چې کومې ښځې له طلاق ورکړی دی د دې سړي د اعمال به دې ښځې ته میلاویږي که نه؟ ځکه طلاق بظاهر د دې دپاره وي چې دا ښځه جدا شوه د دې نه، پردی شوه. نو چې پردی شوه نو آیا ورته زکات داغه مال میراث به ورته میلاویږي که نه؟ نو طلاق عزتمندو 3 قسمونه دي. یو طلاق رجعي وي، یو سړی په خوله باندې یو ځل ښځې ته طلاق وي یا 2 پیرې وي، دې کې رجوع جایز وي چې واپس خپله ښځه خپله کې عدت کې دننه. نو که یو انسان ښځې له طلاق ورکړي او دې دوران کې دا سړی مړ شو، نو دې ښځې ته به زکات میلاویږي، ځکه له دا عدت شته او دې کې دا چانس مو چې دا واپس د ښځه کړی وي، نو لحاظه دې ته به میراث میلاویږي. خو که داسې ښځه وي چې په 3 کاڼو یې طلاقه کړي یا باین مکمل طلاق یې وله ورکړی د نکاح نه خارج شوې ده، نو دې کې بیا 2 صورته دي.
که دا سړی چېرته بیمارو په بیمارۍ کې طلاق ورکړی او مکمل طلاق ورکړی بیا به هم دې ښځې ته میراث میلاویږي ځکه دې کې دا شریعت وایي دا شبهه راځي چې دا سړی لالچي دی دا ښځه د خپل مال محرومۍ او دې له طلاق د دې وجې نه ورکړی چې زما دا ټول مال زما دې بچو ته پاتې شي او دا ښځه همداسې سپیره ګرځي نو دې وجې نه شریعت وایي چې ته بیمار یې په ارام کښېنه اوس به طلاقونه نه ورکې خپې دې اګرې ته دي او خپې دې په قبر کې دي پردی لور به د خپل مال نه محرومې دا مال به هم دې ته میلاویږي او که نه یو انسان روغ رمټ دی او یو ښځې سره زندګي نه تېرول غواړي او مکمل طلاق یې وله ورکو او بس بیا هغه دې دوران کې مړ شو نو بس بیا خو ښځه پردی شوې ده بیا د هغې حصه پکې نشته خو د هغې د بچو حصه شته ځکه خو د دې سړي بچي دي بعض وخت یې داسې چلو شي یو ښځه د عزتمندو خاوند یې مړ شو چې مړ شو بعضې خلک یې کور ته ولیږي زه پلار کره دی یا دلته وخت تېروي چې عدت یې تېر شي هغه بل چا سره نکاح وکړي د خاوند مال لا نه تقسیم شوي چې هغه بل چا سره نکاح وکړي بل ورځ د خاوند مال تقسیمیږي دا ښځه راشي وایي ماله د خپل خاوند په مال کې صحیح حصه راکوي ایو تا خو پردي ځایونو کې ودونه کړي دي او ناوې شوې سرې ډولۍ کې ناسته وي او تا سره زموږ د بچي غم چېرته دی که تا سره غم وی نو تا به سرې ډولۍ کې کېناستې لکه انسان ستا بچي چې ستا سرکوز یې بچی چې درې ودونه کوي هغه وخت کې دا سوچ نه کوي چې مثلا دا فلانۍ او هغې غریبي د خاوند د مرګ نه بعد بل واده وکړو اوس ورته ته تانې ورکې څه به کوي زندګي به څنګه تېروي نه ستا د بچي که مال موجود و که هغه کور دی که دوکان دی که نقدي ده په هغه ټولو مال کې د دې جینۍ حصه شته د هغې خوښه ده که بل واده کوي او که نه کوي نو دا یاد لري عزتمند دې طریقې سره بعض وخت کې سړی دوه ودونه وکړي یو ښځه ترې خفه شوي تللی وي یا ولې طلاق ورکړي وي هغې نه هم بچي وي هغه بچي هم هغې ځان سره بوتلی وي د بل واده کړی وي دا په دې دوران کې مړ شي نو دا کومه ښځه چې ورسره په نکاح کي د هغه بلې ښځې بچو له حصه نه ورکوي د هغه بلې ښځې خو حصه نشته خو طلاقه شوې ده خو د هغې د بچو خو پکې حصه شته که نه ځکه خو د دې سړي بچي دي نو د دې وجې نه دا مال به د هغې ښځې په بچو کې هم تقسیمیږي د دې ښځې په بچو کې به هم تقسیمیږي نو دا یو د میراث مسله و عزتمندو دا هم ذهن کې ساتل پکار دي الله دې عمل کولو توفیق راکړي سنت کوئ